نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. سورة البقرة ابتدائی آیاتونه دي. پرون تاسو ته د اولنو دو آیاتونو متعلق مختصر تفسیر بیان شوی. دا قرآن کریم دا اللہ پاک داسی کتاب دی چی پدی کی ہس قسم شک او شبہا نشتا. دا قرآن کریم دا ہدایت کتاب دی متقیان پرہیزگار خلق دا دی قرآن نا ہدایت حاصلی فیدت نا اخلی. اس دا متقی چاہتا ہوئی دا متقی وضاحت ہم مختصر انداز کی تاسو تپرون تیر شوی. قرآن کریم دا متقی صفات او علامات ذکر کی. دا متقی دری مرتبے پرون ذکر شوی. یود اعلی درجی متقی دی هغه چې د هر قسم وړو لویو ګناهونو او د خلاف اولا کارونو نه هم ځان بچ کوي هغې ته متقی اعلی وایي. دا مرتبه د پیغمبرانو ده. دویم قسم متقی چې د غټو ګناهونو او د وړو ګناهونو نه ځان ساتي، خو که کله ترې واړه ګناهونه هم شي نو بیا هم په هغې باندې دوام استمرار نه اختیاري ځان بیا هم ساتي. او درېیمه درجه د متقي چې د کفر شرک نه ځان ساتي، ګناهونه واړه لوی ترې نه کېږي. دا د عامو مؤمنانو مرتبه ده. اوس دا متقی د قرآن کریم په اصطلاح کې تعریف ذکر کېږي، وضاحت ذکر کېږي چې دا متقی د کومو صفتونو بنده ته وایي. الله رب العالمین فرمائی چې دا متقی انسان هغه انسان ته وایي چې هغه ایمان ساتي، په غیبو باندې منځونه کوي او د خپل مال نه د الله پاک په لاره کې خرچه کوي، صدقې کوي.
دویم علامات د متقی هغه دا ده چې په نورو آسماني کتابونو باندې هم ایمان وي او په قرآن مجید باندې هم ایمان ساتي او ورسره آخرت هم منی پاغه هم یقین ساتي. بیا د دې متقی د دې صفاتونو د خاوند انسان داغه نتیجه ذکر کیږي. اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون سره د دنیا نتیجه هم ذکر کیږي د آخرت نتیجه هم ذکر کیږي. دا خو مختصرا وضاحت د دې متقی شو. الله رب العالمین دې منګ تاسو په حقیقي معنی کې متقیان کی. د متقی اولنی بنیادی صفت اللہ رب العالمین ذکر کئی الذین یؤمنون بالغیب. متقی انسان هغه دی چې ایمان ساتي په غیب باندې. اوس دا ایمان چاته وي غیب چاته وي او د ایمان بالغیب معنا او مقصود سره او بیا ایمان پسو قسم دی. ایمان پنځ د متکلمینو سو قسم دی او ایمان پنځ د صوفیه کرامو سو قسم دی او ایمان پنځ د اشاعره و ماتریدیه سو قسم دی. ندا مختصر وضاحت به هم کول غواړي. ایمان په لغت کې د چا په خبره باندې اعتماد په یقین سره کول. چا په خبره دی پچا دی اعتماد وکړو خبره دی اومنل دی ته ایمان په لغت کې وي. پسترګو لیدلو سره په غوږونو اورېدلو سره دی ته ایمان او تصدیق نه وي. یو انسان په خپلو سترګو سره وویني چې دا اسمان بره دی، په خپلو سترګو وویني چې دا ځمکه ښکته ده او څوک ورته ووایي چې ځمکه ښکته ده اسمان بره دی دی ومني نو دې ته ایمان په لغت کې نه وایي. ایمان چې د لیدلي نی او مني یې نو دې ته ایمان په لغوي معنی سره وایي. اصطلاحی معنی سر ایمان هو تصدیق بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو تصدیق بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. منل د ټول هغه څه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوړي دي. منل د ټول هغه څه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوړي دي نو دې ته ایمان وایي. نو په دې ځای کې یو خبره بلم ذهن کې ځان سره وساتو. شیخ التفسیر علامہ ادریس کاندیلوی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چې دا ایمان دا د مشاهدی او د محسوسات نوم ندی.
قرآن مجید دی اولی دو تا امنو نو دا ایمان ندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چا اولی دو وی منو خالی پلی دلو باندی دا ایمان ندی بلکہ قرآن مجید لدل او دا دی سر دا یقین کول چه داد اللہ پاک کتاب دی نو قرآن دا اللہ کتاب کے دل دا دا مخصوصات ندی دا دا غیب ندی قرآن خو انسان ویلی وقت پروت قرآن دی خدا دا اللہ کتاب دی دا خبرہ دا دا غیب سر تعلق ساتی دا پستر گناہ کاری پا محسوسات و مشاہدے سر دا دی لدل نکی گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لدل دا محسوسات دی خو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ پاک پیغمبر جوڑے دل دا دا غیب ندی دیکھا نبی علیہ السلام خود اللہ پاک پیغمبر دی اللہ جل شانہ پیغمبر جوڑ کرے دی خو مسلمان بندہ تا خدا پتہ نہ لگیو نہ دلی دلی چا اللہ پاک دی پیغمبر جوڑ کرے دی نبی علیہ السلام بھی دلی دی خدا نبی علیہ السلام پیغمبری دا نبی علیہ السلام پیغمبر جوڑے دل دا دا غیب سر تعلق ساتھی دا خبر ذہن کی لگیات کو ساتھی دیر قیمتی خبرہ شیخ التفسیر سے اب ذکر کرے دا ان سباخو ملیان دی اللہ دی رحمو کی دودری ٹکیزدہ کی بیا دا علم دعوی کئی بیا دومرا دعوی کئی کہ بس طول علم دا دنیا ما سر دی بعضی ملیانی لالاگانی دودری ٹکیزدہ کی بس بیا دا دعوی کی زخور دی دور مجتہد دعوی خینی غٹا دعوی چی شیطان کر وزان نقصان تو رسو مسلمان شاندار دی بزان تا کمزوری ہوئی شیخ التفسیر سے دا خبر دیر عجیبہ دا او یقیناً دا عجیب خبرہ شیخ التفسیر سے لکلی دا دیر کتابوں کی دا خبر بل چاہ ندا کرے یقیناً شیخ التفسیر کندیلوی رحمت اللہ علیہ دا علم یو لو یا خزانو اللہ رب العالمین زیاد علم ورکڑو حقیقت کلوی عالم بازی نا پوجنن سبا داسی نشتا اللہ پاک دے رحمو کی وی پخوانی مولیان نا پیدلو منگ پیگو تو پخوانی مولیان چے نا پیدلتا دا کمی پیش نوی مولیان خدا پخوانو نا مولیان چیدل چے پخوانی نا پیدا نوی مولیان دا کم جانا پیش نوی مولیان پیگی تا پخوانو مولیان نے ازدکڑا کردی دا او کنا پخوانی مولیان دا منزو باسی نو دا نوی مولیان چا جوڑ بس یو سڑیوی دا حقانی دا اکولی شیخان نپیگی چی دا شاگردان نپیگی دا بسنگشی تا بسب پیشو اکولی حقانی شیخان دے زمانی اولیاء اللہ دا علم غرونا دا تقوی او دا پریزگاری مجسمی اللہ پاک تریزیات عمرون ورکی دا دین دا خدمت و زمان دا دعاگان و زمان استازان دی یو سڑیوی دا مولیان نپیگی تو چی دا نپیگی نو تا دا سے قلقلا خان دا کمی پیشوی اخوانی مولیان حقیقت کی مولیانو نن سبا خطول بس دودری کتاب ہوئی و سبید علم جنڈو چه تکڑی سچل شو دا لیلوی شیخ دا مجتہد دی او دا سب تکڑ دی واللامت القہر والغضب والجدل دی شیخ التفسیر رحمہ اللہ رحمتا واسعہ ذکر کئی ایمان دا غیب و سر تعلق ساتی دا مشاہدے سر تعلق نساتی اب یہ دیجئے کہ دو خبری ذکر کری دی اللہ رب العالمین کتاب قرآن مخیط موجود دی منل
دا ایمان نه دی. دا الله رب العالمین قرآن کتاب ستا وړاندې پروت دی او دا منل چې دا الله نازل کړي زکه منم دا ایمان دی او دا د غیب خبره ده. الله چې نازلو موږ نه لیدلې، موږ ته چا ویلي چې دا د الله کتاب دی؟ الله پاک ویلي دي. په کوم ځای کې ویلي دي؟ په قرآن کې. موږ نه لیدلې چې دا الله رب العالمین څنګه نازل کړي دي. ایمان بالغیب دی، مشاهده سره تعلق نه ساتي. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین پیغمبر دے. تو قرآن ویلی دا اللہ پاک پیغمبر دے. خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرسل من اللہ کی دل دا دا غیب و سر تعلق ساتھی. ایمان دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمرا پیغام چروڑی دا ٹول منل دیت ایمان ہوئی. قرآن کریم کے اللہ رب العالمین دا متقی پا صفت کی اول نا ذکر کرو چی متقی ہر انسان تاوی چی اللہ منی ایمان ساتی الذین یؤمنون بالغیب. ایمان ساتی ایمان پس ساتی پا غیب و باندی او بیاد ایمان دی خصوصی جن علامات ذکر کری. بس ایمان پر تعریف کے دا ذکر شو ایمان غسیس توئی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمر دن روڑی دا ٹول منل نو پدیجے کیوں خبر پا کے بلا راغلا. ایمان عبارت دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا منلو او ورسر دا شریعت دا منلو دی. یوازی اللہ رب العالمین پا منلو او دا قرآن مجید پا منلو بان انسان مسلمان نجوڑی گی. دے بدا منی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک پیغمبر دی چې دا خبر امنی ورسره به دا امنی چې ټول ارسی دین روړي ټول من منو نو بیا به مسلمان شمار کی. اوس کې یو سړی وایي الله منم پیغمبر علیہ السلام منم لیکن د پیغمبر علیہ السلام احادیث نه منم. نو ګوره دې کې دوه خبرې دي. دا خبر واحد نه یو مسئلہ و یو حکم ثابت چو داغین انکار کول دا گمراہی دا او مطلق حدیث دا پیغمبر علیہ السلام نے انکار کول دا کفر دے. یو سریوی قرآن منم حدیثنا نم منم مسلمان نا دے کافر دے. زکا ایمان تعریف کی ذکر شو هو تصدیق بجمیع ما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چه نبی علیہ السلام کم پیغام بیانی خدا بطول منی کرن او یو سڑیوی نا قرآن منم و حدیث نمنم دا خود ایمان تاکی نشتا. نو دا ایمان تعریف شو. ایمان پنیز دا محققین و علماء دو قسم دی او پنیز دا صوفیاء باندی هم دو قسم دی. محققین علماء فرمائی ایمان یو پا اعتبار دا کم سر دی او بل ایمان پا اعتبار دا کیف سر دی. یا بالفاظ دیگر ایمان پا اعتبار دا حقیقت او دا ماہیت سر دی او بل ایمان پا اعتبار دا کمال سر دی. کمال او دا نقصان سر. ایمان پا اعتبار دا کم سر یا پا اعتبار دا ماہیت سر. دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نباد دا کمی زیادی امکان نلری.
قرآن پا اللہ رب العالمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندی پورا کر اس بدا ټول قرآن مانی پدی کی یو آیت انکار کول ایمان ختم یو آیت پا که دا زان نثابت اول ایمان ختم ولی کمی زیادی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا دور کی رات لو یو سورت نازل پاغی ایمان ورسربل نازل شو پاغیم ایمان ورسربل نازل شو پاغیم ایمان نگور ایمان زیادی دو پا اعتبار دا ماہیت یا دا کم سر خود نبی علیہ السلام آخرہ کی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین پدی سر ایمان کامل شو ایمان کامل شاغین بعد دا کمی زیادی احتمال پی اعتبار دا کم سر نلری او دویم ایمان اعتبار دا کیف سر دی ایمان پی اعتبار دا کیف سر یا ایمان پی اعتبار دا قوت او دا ضعف سرا یا ایمان پی اعتبار دا کمال او دا نقصان سرا دیکھے کمی زیادی رازی ایمان پی اعتبار دا کیف سرا یا انسان دیر دیندار او نیک دی دا ایمان قوی دی مضبوط دی یو انسان مسلمان دی لیکن اعمال کمزوری دی عمل لحاظ سر کمزوری دی نو دا ایمان کمزوری دی ایمان کی کمزورتیا ایمان کی مضبوطیا پدی مرتبہ دا ایمان دا کیف کی دا عام مسلمانانو دا صحابو دا پیغمبرانو دا دی کی فرق شتا کم مرتبہ دا ایمان دا کمال چی دا پیغمبرانو دا صحابو و دا نمسبا زمانی مسلمانان آغا نشتا زکا غی بدو رکاتا منسکو خالص توجہ باو دا اللہ رضا باو اونن کے سری مسلمان سل رکاتا منزمو کی توجہ غشان نی اخلاص پکی نی ایمان دمرا نا مضبوطی گی سمرا دا غی مضبوطی دو ای بدو رکاتا منزو کا اللہ سر بے تعلق دم رسیواج چا اللہ بے دعاگان قبلولی او من مسلمانان کنن سبا زر رکاتا منزو مکو اللہ سر متعلق کمزوری اگرچہ مسلمانان دینن سبا دور ہم دا مسلمانان چی شریعت تا برابر ارسمنی لیکن ایمان کمزور دین و دیر منزونو کی دعاگان اللہ نقبلی زکر تعلق دا اللہ سر کمزوری دی ایمان پہ اعتبار دا کم سارا کمی زیادی نقبلی ایمان پہ اعتبار دا کیف سارا کمی زیادی قبلی دا قرآن مجید کی احادیث مبارکو کی چی ایمان دا زیادی مسئلہ ذکر دا یا دا کمی مسئلہ ذکر دا دا پہ اعتبار دا کیف سر دا کم سر دا پنن سبا دور کی دا غیر مقلدین زمان پا احناف و بان اعتراض کی وی دا احناف چی دی دا پا قرآن کریم کی راضی چی ایمان کی زیادی راضی و دی زیادی یا نمانی مخیرہ جی کی وابیو تیلیفون کرو وی تازو دا حدیثون نمان کرے قرآن نمان کرے میں والی قرآن کی راضی چی ایمان زیادی گی و حدیثون کی راضی زیادی گی و تاسو یا نمانی میں دا اللہ بنتا تا چاویلی چی منگی نمانی ما تا تا چاویلی وی ما ستاسو کتابو نکتلی دی میں زمان دا عقیدی دی کم کتاب کتلی دی گوری خواه صرف امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا مذہب دشمنی ورسرہ دا نوڑی سرسنشت میں تاس کم کتاب کتلی وی ما ستاسو دا عقیدی کتاب میں کم کتاب وی عمدت القاری اللہ عمدت القاری
د بخاری شریف د حدیثونو شرح ده د هغې کتاب دی د حدیثونو کتاب شرح ده او دا مې د عقیدې کتاب دی شیبان ورپسې وخاندل سړی راته غوسه شو د الله بنده د عقیدې کتاب دی کتلی نه دی هسې لګیا دی دا الزام دی دا غریبانان نه پوهېږي چې ایمان څو قسمه دی خو صرف دغه یو څو شکوک شبهات یې پیدا کړي مسلمانانو ذهنونو کې چې او خلک پې دوکه کوي نور دوی سره څه شته نه ګوري دا غیر مقلدین ګویا داسې څه عالمان تکړه نه دي چې دوی سره علم دی او دوی سره دلایل دی او دا نور خلک علم او دلایل نه لري خو دا صرف دغه یو څو خبرې ورته زده کړي او بس په هغې مسلمانان خطا باسي بیا مرتي ایمان څو قسمه دی سړی خطا و یو قسم دی دا الله بنده دغه حال دی ټیلیفون کې د بحث دپاره او حال دی دا دی چې دومره نه پوهېږي چې ایمان قسمونه څو لري خو چې هغې ټیلیفون بند کوي لا یې تر ننه کولاوي بهرحال ایمان کی زیادتی راضی ایمان کی کمی راضی په اعتبار د کیف سره په اعتبار د قوت او د ضعف سره په اعتبار د نقصان او د کمال سره تاسو ته ما لنډ مثال یو سړی منځونه کې نیک دی ایمان مضبوط دی یو سړی بالماضي دی ایمان دغه نه کمزور دی یو سړی سم ډیر نیک دی شپې تهجد هم کوي د سهار اشراق کوي 9 بجو کې چاش مونځ کوي مازدیګر مانځه نه بعد مخکې هم نفل کوي ماښام مانځه نه بعد اوابین کوي صلات تسبیح کوي د شپې تهجد مونځونه کوي قسم قسم نوافل کوي دا ایمان مضبوط دی او یو سړی دا چې هغه فرض مونځ هم نه کوي دا ایمان کمزور دی یو انسان داسې دروغجن دی اگر چې مسلمان دی د ایمان کمزور دی یو مسلمان صادق دی نیک دی ایمان مضبوط دی نو ګور دی کې کمی زیاتی په اعتبار د کیف سره راځي ایمان کی کمی زیاتی نه راځي په اعتبار د کم سره ټول پیغمبران د 1,24,000 یو سړی وي یو پیغمبر پکې زه نه منم کمی یو مسلمان نه پاتې کیږي یو سړی وي دا ټول منم یو ورسره مرزا غلام احمد قادیانی خرم منم پیغمبر مسلمان نه دی ولی د پکې زیاتی وکړو یو سړی وي قرآن 10 سپارې نه منم یو کم 10 منم کمی یو مسلمان نه دی او یو سړی وي زه یو 10 منم زیاتی یو مسلمان نه دی ګوره کمی زیاتی په دې حال کې نه راځي او کمی زیاتی په دغه بل صورت کې راځي دا خو مې تاسو ته ذکر د علماء دو اقسام په مسله د ایمان کې کمی زیاتی راځي او که کمی زیاتی نه راځي نو کم کې نه راځي او کیف کې راځي یو مسله دا شو دویم د صوفیه کرامو په نسبت باندې ایمان دو قسمه دي یو صورت ایمان دی بل حقیقت ایمان دی صوفیه کرام اهل تصوف والا د پیرانو دا سلور سلسله حق دي سلسله نقشبندیه دا پکې غټه سلسله ده چشتیه سهروردیه قادریه نورې وړې وړې سلسلې په اکثر د دینه ماخوذ دي د تصوف والا خلک پیران بزرگان نیکان خلک خو چې عقیده وسره ټیک جو کنه عقیدتن بریلی وی بیا پیرم بریلی بیا صحیح نه نو د دې په نسبت ایمان دوه قسمه دي یو صورت ایمان او بل حقیقت ایمان صورت ایمان د زړه تصدیق او په جبه باندې ایمان اقرار در ایمان صورت دی یو سړی وی الله منم پیغمبر علیه السلام منم ټول پیغمبران منم آسماني کتابونه منم اخرت منم ضرورت د دین منم مسلمان دی زره کوم ته په خلیه مو دا صورت ایمان دی حقیقت ایمان پدې تصدیق قلبی اقرار لسانی باندې د زړه خوشحالي او اطمینان دې ته حقیقت ایمان وایي الفاظ دیگر چې مقتضای شریعت مقتضای طبیعت جوړ شي
مقتضای شریعت مقتضای طبیعت جوړ شي چې شریعت سوی د طبیعت هم دغه وي چې شریعت څه نه منع کوي د طبیعت هم د دې نه منع کوي او دې په هغې ښه خوشحالي دې ته وایي حقیقت ایمان. الله دې موږ او تاسو ته حقیقت ایمان نصیب کړي. الحمدلله موږ او تاسو مسلمانان یو، په زړه کې مونږ تصدیق شته الله د پیغمبر علیه السلام د دین د منلو په خولې اقرار کوو، لیکن د زړه هغه خوشحالي چې مسلمان دی په ایمان باندې خوشحاله د تمامي دنیا نه زیات خوشحاله په ایمان، دا حقیقت ایمان زمونږ د مسلمانانو تقریبا ډېر کمزوري دی. لکه مثال شریعت حکم کوي سحر مانځله پاسئ، حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم. شریعت حکم سوکو سحر مانځله پاسئ، زمونږ طبیعت څه وایي لا خو لا وخت دي، لا خو نیمه شپه ده، جماعت والا اذان شو مونځونه به وکوري، دا خوب راغلی دی الله را پاسو چې کله ښایسته مزیدار صفان ور راختلي. موږ یو مسلمانان لیکن شریعت زمون طبیعت سره برابر نشو، زمون طبیعت ورته جوړ نشو، شریعت مو پرېښود. یا شریعت دا وایي چې تاسو واده کوئ نو د الله او د پیغمبر علیه السلام د رضا مطابق وکړئ. نو مسلمانان سو وی دا خلق بس وی دا واده خو په ډنګ ډنګ ښکاري او مړې په جړا ښکاري، وی ما هغه پلانې له نکریزې وړې وي او ما له خو به نکریزې راوړي او ما وله زوی له ګوته سره کړې وه، زه به م وله ګوته سره کوم، ما له به زوی له ګوته سره کوي او ما ولا دومره سیزونه اغشتي و خردجال ولا ما راوستي و ما لبم خردجال ډم کوچې راولي، ډمان اجړاګان ډمتوب به ما لم راولي، ځکه دا خرچه ولا ما کړې وه. نو شریعت وایي چې مې کوه او زمونږ طبیعت وایي نه دا خو به خلک خبرې کوي، وایي به چې دا مړی دی او که دا واده دی داسې په خاموشۍ سره واده نه بیا خلک خبرې یاره جي به څوک نو کور کې زنانم نه مني او هلکان دي نه مني نو نه مني کېږي. په مخکې سب کې به حاجي صاحب ولا تشریف فرماوي، خو چې کله یې په کور کې د دې ډمتوب دا اوازونه راخېږي نو حاجي صاحب به په سپینه ږیره ښایسته لاسو یاره چې به څوک نو هلکان دي ناپویه دي دا مې هغه خوریانې دي او هغه موریانې دي او هغه نیاګانې دي، بس هغه راغلي دا ډمکوچې هغې راوستې دي. ګوره طبیعت ډمکوچې او شریعت ډمکوچې نه، دا نه حقیقت ایمان نشته. که موږ مسلمانانو کې ایمان حقیقتا وي او د ایمان زموږ په زړه کې تاثیر کړی وي نو موږ به چې خوشحالي کوله موږ به دا تپوس کړی و چې شریعت څه قسم د خوشحالۍ اجازت ورکوي، موږ دا تپوس نه کوو. او بیا چې کله نکاح پروګرام وي نو د جومات نه عالم راولو استاد یې نکاح راوتړه نو په ډمتوب به 50 سره لګولي او استاد یې له به 2000 روپۍ ورکړي، استاد یې بس ګراني ده او غریبي ده او پیسې نشته. دا زموږ د مسلمانانو ایمان دی. او یا استاد یې هم نه راولي، کله کله خپل یو رشته دار ته یې نکاح ته وتړولي ځکه چې استاد یې له بیا د جومات عالم له به پیسې ورکول غواړي د خوشحالۍ په دې موقع باندې، بس هغه پیسې به راته بچ شي، راشه طالب جانه ته خو زمونږ خپلې نکاح رالته وتړه. د حقیقت ایمان نشته. ګورې صورتن ایمان شته، حقیقي ایمان نشته. که حقیقي ایمان وي
نو منگ بدی مڑی کی خوشحالے کی زندگی کی شریعت تا قتل طبیعت تبا منکتل یا چکل مڑیوشی یو لاس بوچت کو یو لاس با پسی بیا مچت کو یو پیرا بیا مچت کو بس لاسو چتاو دا کور مالکان ناستی لاسونو چتاول چی صاف کیا نو تقریبا طول و رضا لاسون سم ورزش کشی سم ٹریننگ بھی لاسونو چتاوخ کتکا و چتاوخ کتکا و مولی والی خدایا زر دری مراولی چه دا دی خلقو نقلاس شو دا مڑی داغ دوان زان لیو سسٹم جوڑ کردی دا شریعت ندی خان شریعت دادی دوا اوکا پا خلیص اوایا او که داسی جگب شب نشوری خالی لاس داسی دیکور کی و لاس پا مخرا کاگی دا خو شریعت نه دا خو دا خلقو اغاری واج بازی ناپوئی پا کی داسی مڑی پا کٹ کی لا پا کور کی پروتی لا جنازی نیشوی او دا الوا دیگر پسی پوکی دا دا تختی الوا دا الحمدللہ سو تقریبا دیر تبدیلی را لخو بیا هم بازی بریلی طبیعت خلق کی اگا خلقی کی چی پا جماعت کی چاندن نور کی او دا الوا دا پارا ور کی اگا خلقی کی چی پا جماعت کی منز نکی او الوا دا پارا وصر پیسی ویغی کی لگئی صرف اگا پاتی شو فی خلق وس الحمدللہ دا کار نکی تو بدی قصو کی دا طبیعت دی شریعت سوئی مڑی وشو نو پدی مڑی باندی دا چاپر دی حقو نشتاو کنا که حقو نبی آغا ورکی شریعت داوی چی پدی مڑی باندی سمنزونا روجی وغیرہ شتا کنا دا اللہ حقونا نو کدی مڑی وسیعت کری نبی آخو پدی خلق باندی دا ٹول مال دا دریم حسین وسیعت نافذ کول ضروری او که وصیت نی کړی استحبابا دا وارثان د دې مړي دا غروجو او دا غي د منځونو فدیه ورکول شي شریعت دا وي چې څومره وارثان پاتې نه کلوریان دي او کزامن دي او خپل دي که څومره دي چې میراث کې حصہ کیږي ولا ورکي زمونږ د مسلمانانو طبیعت دا وي لور له سم ورکا خور له سم ورکا زویله حصہ ورکا رور له حصہ ورکا نو طبیعت یو سوئی شریعت بل سوئی نو من مسلمانان صرف اغت نقلی او سوری مسلمانان پاتی خچه کل دزوی وادی باقی که ارسم رتاوان کی وی بس دا کی خیر دی واده کی خرچه کی او که دلور وادی پای که خرچه نکی ولی زکدا دا مشرکان دا طبیعت خلق دی دلور پا واده باندی شرمیگی و دزوی پا واده باندی اغی باندی نشرمیگی دزوی پا پیدایش باندی گڑی کی او دلور پا پیدایش باندی مڑکی کی دا جڑان دا مسلمانانو حال دی شریعت سوئی شریعت داوی چی دا اللہ پاک پا فیصلو باندی رضا شا شریعت داوی چی اللہ سوئی داستا طبیعت امنی نو پا حقیقی لحاظ سرطا مسلمانی پس من خپل زان پا دی پیمانک اترو آیا زمان طبیعت شریعت سر موافق دی صرف پروجی گولی شریعت ندی خواہ صرف منزون دا شریعت ندی شریعت دا طول زندگی دا شریعت دا سرن ترخپو پوری وجود دا طول احکامات و مطابق دا شریعت جون تیراول دا شریعت دی کہ شریعت صرف منزون شنو بیا خود دن لنڈی بوچیش کہ شریعت صرف پروجیش وی دا خو ندا شریعت پا هر شعبات دا دن کی خپل طبیعت دا غیر موافق کول دا شریعت منگ نغواری او دا حقیقت ایمان او دا ایمان دا صحابہ کرام طبیعت سو یا صحابی حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی رضی اللہ عنہ دی پخبل پٹی کے لگیا دے کار کئی پٹکی و تا پیغام ملو شو امام الانبیاء محبوبی دو جہاں سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا نا لال تشریفی اوڑا
حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربه لاسونو چت کړ یا الله چې په دې سترګو باندې زه خپل محبوب نوینم زما د سترګو نظر ختم کړ خپل محبوب چې په دنیا کې زماني نو زه په سترګو باندې نور څوک سره ګورم دعان الله سنخ کته کولو چې د سترګو نظر ختم شو دوز د صحابه کرامو هغه طبیعت شریعت جوړ شو او شریعت نه طبیعت جوړ شو صحابه دا پاکان خلق الله دې منګه دا غي په لار روانو ساتي څومره کولې خبره دومره مینه په دنیا کې چام د چا سره نه د کړي څنګه چې صحابه کرامو د امام الانبیاء علیهم السلام سره کړي دا غي د شریعت مطابق دا غي طبیعت جوړو چې د الله فیصله بو غي بو لبیک دغه یو منافق د عبد الله بن ابي بن سلول رئیس المنافقین یو غزا ده پلار باندې صحابه کرام ورپسې کوي په دې غزا کې منافقان هم شامل عبد الله بن ابي بن سلول منافقان مشر دي غم پکيو دې د منافقان مشر یو معاملو کتل دو صحابه دي په خپل منځ کې اختلاف راغی یو صحابي مهاجر دی او بل صحابي انصاري دي چې اختلاف راغی دی مهاجر صحابي دی انصاري صحابي له گزار ورکړه خوښ شو اگر چې معاملہ نبی علیہ السلام را فدف کړه خو دې منافق یو خبره وکړه دې منافق وی مونږ چې کله مدینه منورې ته لاړ شو وی مونږ به د ذلیل خلق د مدینه منورې نه وباسو وی مونږ عزت من یو او دا مهاجر مسلمانان دا ذلیل دي نعوذ بالله مهاجرین صحابه بے ادبی وکړه د دې واقعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراغلا دوته قسمونه وکړي چې دا په ما الزام دي ما دا خبر نه کړی الله سورې منافقون نازل کړي چې دا منافق دروغ وي بالکل دا خبره کړي د دې منافق زوی دی عبد الله نوم دی هغه صحابي دی د پیغمبر علیہ السلام عاشق دی توریو چتک پلار توي سر دې کټ کوم شبو وایا چې ذلیل عظیم او دا صحابه مهاجرین انصار او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا صحابه دا عزت من خلق شبا دا سوي کني سر دې نه کټ کو ګور زوی دی خپل پلار توي د چا د پاره د پیغمبر علیہ السلام او د صحابه د پاره لارې شروع شو وی ذلیل عظیم او دا مهاجرین او انصار صحابه د نبی علیہ السلام د عزتمن خلق دي ګوره دا کمال ایمان دی نو ایمان دو قسمه شو یو صورت ایمان او بل حقیقت ایمان حقیقت ایمان چې د شریعت مسله د مسلمان طبیعت جوړ شي دې ته ویل شي حقیقت ایمان د الله رب العالمین په هر حکم باندې مسلمان خوشاله په هر فیصله باندې مسلمان خوشاله دې ته ویل شي حقیقت ایمان دا می تاسو ته د ایمان دو صورتونه ذکر کړ د صوفیه کرامو په نس بیا ایمان تعریف او د ایمان مصداق سره نو په دې مسله کې مذاهب ډیر دي چې ایمان څه ته آی ایمان بسیط دي او ایمان مؤلف دي نو په دې کې بیا امام شافعی رحمت الله علیه او د اشاعره او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او د ماتوریدیو یا
د متکلمینو او د محدثینو په خپل منځ کې اختلاف دی دواړه جانب اهل سنت دي نو محدثین فرمایي چې ایمان دا عبارت دی د تصدیق قلبی اقرار لسانی عمل بالجوارح نه د زړه یقین په خلی د ایمان اقرار او په عمل باندې ایمان اظهار دا درې وړه سيزونه دیت ایمان وي امام شافعی رحمت الله علیه محدثین سره دي په دې بل جانب باندې متکلمین دي امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دي وی فرمای ایمان صرف د زړه یقین ته وي ایمان بسیط شو جز نه لري او داغي په نسبت ایمان مرکب شو جزونه لري بیا د دې د اختلاف دا نزاع لفظی ده نزاع لفظی داسې ده چې ایمان په حقیقت کې د تصدیق قلبی ته وایي دا اقرار لسانی او عمل بالجوارح دا اجزاء د ایمان دي خو اجزاء زائده دي که یو سړی مسلمان دی او په خلی باندې د مجبورې په دوران کې د کفر کلمه وویل نو بیا مسلمان دی ایمان ته نه نزي یا یو سړی مسلمان دی او د نمونس پاتې شو عمل ته نه کې پاتې شو فرض ته پاتې شو یا یو مسلمان دی او غلا یا وکړه د حکومت خزانه پټکړه لکه نن سبا زمونږ د خزانه او زمونږ د ملک وزیران چا چې غلاګان زمونږ د ملک د خزانه نه کړی دي الله پاک دې د جهنم خشاک مسلمان تباہ برباد دي او زور صرف کته خلکو ته عام اولست د وزیر په سر زور نشتا د گورنر په سر زور نشتا د جرنیل په سر زور نشتا دغه شان د مشرانو په سرونو زور نشته د صدر او د وزیر اعظم او د وزیر اعلی او د دې مشرانو په سر زور نشته زور یې صرف په عام مسلمان اولس باندې یو مسلمان دی او د حکومت خزانه پټکړه لکه وبوای چې عمران خان دی او د حکومت خزانه نه د سعودي د تحفې غړې پټکړه نګور دا اوس مسلمان دی خو پټکړې غړې د نو عمل سم نه دي اوس پدې دي کې دا مسلمان پاتې کیږي او کنه اهل سنت والجماعه وی بالکل مسلمان پاتې دي ځکه ایمان دی تصدیق قلبی د زړه دی یقین ته وي اوس عمل خراب شو غړې پټکړه د سعودي تحفې قیمتي غړې وا د غلا غلو ته کرکټي لو پر خان شي هغه ته څه پتا و چې دا د سعودي د کعبه او د مدینه منورې د حرم شریف داغه قیمتي غړې د ډېر برکتی زیاده نو به خرڅ هو کباړیو پوډریو بس هغه په کباړی خرڅ کړ خو ځم مثال غلا یو کړ ناغي وی چې بیا مسلمان دی اگر چې دا عمل بد دی مسلمان ورته پدی بنا وی چې د زړه یقین نشتا خدا کار د ګناه دي سره د مسلمانې ګناهګار دي او دا مسله د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د ماتوریدی او د متکلمین په نظم دا ده چې تصدیق قلبی خود د شته او عمل خراب شونه خیر دي مسلمان دی بیا ګناهګار دي اهل سنت په خپل منځ کې ظاهرا دو مذهب حقیقت کې یو اختلاف کاری خو حقیقي اختلاف نه ظاهري د دې په مقابل کې مشهور جماعتونه دو دي یو جماعت د معتزله دي او دویم جماعت د خوارج دي نو معتزله وی چې د ایمان عبارت دي د تصدیق قلبی اقرار لسانی او عمل بالجوارح نه د زړه یقین عمل د نیکه او په خلی باندې دا ایمان کلمه دا درې واړه او کپدې کې هر یو لاړو نو مسلمان نه دی اوس معتزله دا وایي چې مسلمان نه دی نو سدي
نو نه کافر دی او نه مسلمان دی. د دوی په نسبت باندې عمران خان نه مسلمان دی او نه کافر دی. کافر نه دی ځکه چې د زړه تصدیق شته، مسلمان نه دی ځکه چې د ایمان یو جز ترې لاړ غلا یې وکړه، چې عمل ایمان جز عمل ترې لاړ غلا شو. نو ګورئ د معتزلو په نسبت باندې د ایمان د یو جز ختمېدو سره ایمان ختم شو، کفر هم نشو. نو د دوی په نسبت باندې جهنمی دي، مرتکب د کبیرې دایمي جهنمی دي، لیکن د کافر په صورت کې نه بلکې د مسلمان او د کافر په منځ کې په صورت کې دی جهنمی شو. دا د معتزلو مذهب دی. او دریم مذهب چې مشهور مذهب دی دا خوارجو مذهب دی. خوارجو په نسبت باندې ایمان دا مرکب دی د دریو اجزاو نه: ایمان تصدیق قلبی، اقرار لسانی، عمل بالجوارح. ایمان دا درې واړه جزونه دي او د دې ټولو مجموعیت ایمان وي. نو که عمل د انسان نه نیکۍ نه لاړ ګناه ته وی کافر شو، اقرار لسانی لاړ ختم شو وی کافر شو، د زړه یقین ختم شو نو کافر شو. دا معتزله او خوارج په تعریف د ایمان کې متفق دي، خو په نتیجه کې بیا مختلف دي. معتزله په نسبت باندې کافر نه دي بلکې د ایمان او د کفر په منځ کې دي، او د خوارج په نسبت باندې کافر دي مسلمان نه دي. نو نتیجه کې فرق دي خو په تعریف کې متحد دي. اوس په دې ځای کې د دلایلو په لحاظ سره صحیح موقف او مذهب د اهل سنت والجماعه دي، او په اهل سنت والجماعه کې صحیح موقف هغه امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه. دلیل ډیر زیات دي، مختصرا تاسو ته نن سبا د خوارجو او د معتزلو په خلاف اهل سنت په یو صف کې ولاړ دي، که محدثین دي، فقها دي، متکلمین دي، ائمه مجتهدین دي. د ټول موقف دا دی چې ایمان اصلا عبارت د تصدیق قلبی. نو عمل بس شي، اقرار لسانی بشي سشي، و اقرار لسانی دا شرط د پاره د اجرا د احکامات، او عمل دا ثمره د ایمان. بهرحال یو سره د چې مسلمان ویل شي نو دا پس ویل شي، د زړه په یقین خو څوک نه پیږي. نو دی به په خولې باندې اقرار وکړي، عمل باندې به اظهار وکړي، منځ به وکړي، روژه به ونیسي. نو د خولې اقرار او د وجود د عمل اظهار په دې باندې به خلک پوه شي چې دا مسلمان دی. ځکه که په زړه کې یقین وي او عمل نه وي، اقرار نه وي، مسلمان دی شرعا ظاهرا نه شمار کی. دا هو د ایمان مختصر اقسام تاسو ته ذکر شو. زمون په نسبت ایمان دا د زړه یقین ته وي، اقرار لسانی دا شرط د پاره اجرا د احکام، او عمل بالجوارح دا ثمره د ایمان. پدې کې د عمل د فوت کېدو سره مسلمانی نه ختميږي، اقرار د ختمېدو سره په صورت د مجبورۍ کې مسلمانی نه ختميږي، او تصدیق قلبي ختمېدو سره مسلمانی ختميږي. دا د ایمان تاسو ته مختصر غوندې وضاحت وشو. الله رب العالمین دې موږ او تاسو په خپل ایمان، عقیده، جماعت باندې استقامت نصیب کړي. نو د متقی انسان د پاره بنیادی صفت او شرط چه دی هغه د ایمان دی. ایمان به اوس په څه باندې ساتي؟ ایمان به ساتي په غیب باندې،